ایها النبلو اے ټول نملانو چې ټول نملانې دي ادخلو شیرخان خو چې مړ شوی هند کې خو یو سړی و که نه 200 شیرخانه خو نه مساکنکم دریم دا لا یحتمنکم سلیمانو چې چیتم نه کې سلیمان علیه السلام خپل لاندې انسان چتیږي که میږي چتیږي میږي چتیږي داسې یو عاقل به ووایي چې لښکر د باچا و نور انسانان خپل لاندې چت کي موږ چې دلته ولاړو او دلته د یو سید اعظم لښکر را رواني تاسو چېرته لیدلي چې د پوځیانو انسانان خپل لاندې چت پیت کړي دا د نمل نه میږی جوړ کړی دی چې نمل نه میږی دی سلیمان علیه السلام سره یې خبرې کولې حاجي سلیمان علیه السلام سره میږي څنګه خبرې کولې یاره جي معجزه ده که نه د سلیمان علیه السلام معجزه ده که د میږي معجزه ده هلکه معجزه د پیغمبر وي که د میږي لږ خو جواب را کوه یار معجزه د پیغمبر وي که د میږي وي نو دلته خو د میږي معجزه ده میږی د سلیمان په خبرو پوهېږي او بیا دی خپل قوم ته اطلاع ورکوي او قوم د سلیمان علیه السلام العیاذ بالله د ظلم او د جبر نه بچ کوي دا معجزه د پیغمبر ده که د میږي ده موږ خو د میږي معجزې اوسه پورې نه وې لیدلې تا خو 1400 کاله مولانا صاحب په خلکو د میږي معجزه منلې ده پاکستان کې اسد په نامې هلکان شته که نه شته اسد خو زمري ته وایي که نه بیا ته ووایه چې دا زمری دی هلک نه دی اسد هلک شته که نه شته اسد انسان دی که زمری دی نامه یې زمری دی شیرخان چا ویلي دي چې دا زمری و کرنل شیرخان یاره جي هندوستان کې اوس زمري جګړه کړې وه بیا یې وفام کټ شوه درې پښې پاتې شوې مټ شلته مخه داسې چا ویلي شیرخان یې نامه وه انسان نو چې نمل یې نامه وه انسان نشي کېدی هدهد چې نامه وي انسان نشي کېدی اوس وخت کې د خلکو نومونه نشته چرګ نامه د سړي نه ده بنو کلب په عربو کې قبیله ده بنو کلب څه ته وایي بنو کلب ولې د سپي زامن دي مسلمانه تا قرآن کې داسې نخرې کړي دي چې ته یهود و نصارا ځان پرې خندوې هغه وایي چې دا څنګه خبرې خبره نه مخې ته دا راغلې ده چې په عقلي دلایلو یې دا کوشش کړی دی چې د هدهد او د نمل په باره کې چې هغه یو سړی دی او دا یوه ښځه ده مثال د دې دپاره څه داسې قانون کوونکی ځواب دی چې دغه عام خلکو به زغوږ نیولې ده نو دا په صورت نمل کې چې راغلی دی ښودلی وی پرتوک د سوړي سوړي راوړو چې کومه سوړه د ګنډم خندا راځي نه دا څه دي دې له به دا خو په جواب هم نه ارځي دا خبره د دا هغه موحدین چې ځان له موحدین وي موږ به هغه ځان له مخاطب کړو دا به نه مخاطبین کوو چې دا شی هم دغه شی وختو تاسو هم د پسې روان یئ په دې افتخار کوئ دا خو دومره د بېعقلۍ خبره ده د بېعقلۍ چې بله ورځ ماته یو مولوي صاحب په اسحاقزي مارکېټ کې مکتبه کې وویله چې شیخ صاحب دې سړي له ته جوابونه مه ورکوه یو لوی عالم مدینې منورې نه فاضل دی مل ولې وی اذا نتقص فيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت دا بیت ویلو دروس البلاغت کې دی هغې اوله کړی ویل اذا نتقص فيه فلا تجبه ما ورسره ویل مل فخير من اجابته السکوت وی خندل د دې دا معنا ده چې بېوقوف سړی چې خبرې کوي ته د سره اډو جواب مه ورکوه او د پاکستانیانو ورونو خبره اډو جواب مه ورکوه ولې د جواب ورکولو نه سکوت غوره دی ځکه الله وی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما زه په مخه دی ښه نو ما ورته وخندل مل خبره خو دې صحیح ده خو ما ورته یو بله مقوله ده اذا سکت اهل الحق عن الحق زعم اهل الباطل انهم على الحق که اهل حق د حق نه چپ پاتې شي نو اهل باطل او دغسې احمقان به ګمان وکړي چې ګنې موږ په حق یو ځکه چا جواب را نه کړو خو د ده دا خبرې په بالله که په جواب ارځي د دې خو داسې مثال دی دغه ډرام نه دی دا انسان دی دا بیتاب صاحب چې دی دا انسان نه دی دا ملائکه ده ذاتې ما باندې اوس انسان کا نو نملتون څنګه انسان دی دا څه بېوقوف انسان دی نملتون دنیا به در پورې وخاندي وی نملتون میږی ولې د چا نوم نه دا خو به بیا داسې چې لقد رضي الله عن المؤمنین یبایعونک تحت شجرته الله د صحابو نه راضي شو مؤمنانو نه پیغمبره تا سره چې بیعت وکړو د یو شجرې لاندې د ونې لاندې نو پښتنو کې د غرونو علاقو کې ډېرې داسې ښځې شته چې ونه یې نومي نو داسې به چې صحابه د یو ښځې لاندې ناست والعیاذ بالله بیا خو به داسې شي بیا خو به فضرب بعصاک الحجر حجر تیږې ته وایي
نو ډېر انسانان شته چې په ځان یې تیږه نوم ایښی خلک وایي د پلاني زړه داسې سخت دی لکه تیږه نو بیا به داسې ویل چې د موسی علیه السلام تیږه نه ووالې سړی والې بس دا خو بیا کیسه ختمه شوه دا خو د شرح قید د سوفسطایو عقیده وه سوفسطایه وایي ماهیت د اشیاو نشته هېڅ شی هم نشته دنیا کې چې ولې ته وایي زه هم نیم یو وهم یم وایي زه نه یم ته هم نه دا وایي یو وهم دی نو دا خو ټول خبره په بلاړې زه به قرآن کریم راولم دا قرآن کریم نه دی دا شروط صلات دی ولې ځکه قرآن په لغت کې لوستلو ته وایي خو شروط صلات هم لوستل کېږي که نه دا څومره احمقانه خبره ده دا خو انتهایی بې عقله انسان دی او دا خو د قرآن کریم سخت محرف دی په خدای باور وکړئ چې 20 کاله امریکایانو په افغانستان کې تېر که د بش لښکرو که دومره ضربه اسلام ته ورکړې وه او عقل ته یې ورکړی لکه دې جاهل مطلق چې ورکړله یعنې دوی ته امریکایان پراته وو خپل کار سره سیاسي اهداف یې لټول په دین کې دومره کارونه نه لرل دا خو هغه د ابی بن سلول په مسیر باندې روان دی نملتون نه مراد انسان دی او د یو سړي زمری نومي او شیرخان نومي او پلانې نومي دا څومره د حماقت خبرې دي او هدهد نه مراد انسان دی نو قرآن عظیم الشان کې خو د ډېرو حیواناتو نومونه راغلي ناقة الله وسقیاها بیا به وایي چې ناقه یوه ښځه وه ځکه ډېرو قمقلو ښځو به په ځان اوښم نوم ایښی دا قسمه قسم نومونه شته هلته یو ښځه وه زه په باڼه کې ومه امریکا یې نوم وه نو ته به وایې امریکا دنیا کې نشته د سره اډو شته نه دی امریکا دا یوه ښځه ده ولې امریکا د یوې ښځې نوم دی که نه دا خو قرآن کریم بس ختم شو هېڅ شی هم قرآن کې پاتې نه شو یو سړی به وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار محمد د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم و هغه محمد ته نه دی مراد عربو کې چې دی ولې پاکستان کې محمدان کم دي زما مقتدي محمد ماما دا هغه ښیي چې د الله رسول دی دا هغه محمد ښیي چې د الله رسول دی چې زما مقتدي و هغه نه ښیي چې د نبی علیه السلام دی ولې ستا په دې ژوند کې ستا په دې مخکې ملګرو کې د محمد په نوم خلک شته که نشته نو دا صورت فتح کې چې راځي چې محمد رسول الله هغه نبی علیه السلام نه ښیي هغه محمد ماما ښیي دا هغه ښیي او دا چې ځان له منیر شاکر وایي الله چې نبی السلام ښیي چې وسراج منیره نبی علیه السلام نه ښیي سبب وایي دا ما ښیي دا د منیر مذهب قرآن کې راغله دا ستاسو لالا شرنګ به دا دعوه مو کي نو آفرین به فکر ملا غلام جان بی بی سی والا یو چا نه پوښتنه بی بی سی نه چا پوښتنه وکړه د بی بی سی رادیو نه ویل دنیا کې قمقل څوک دی ویل چې په موټرسایکل سورېږي یعنې دی خطرناکه سوري دی ویل هغه نه هم پسې احمق ترین ویل چې شاله ورپسې سوري نو دا خو قمقل دی خو چې څوک وله لاندې دبلې خوځی کدوان دا د جهان بې عقله دي چې نملتون میږینه وله ښځه جوړه که او بله دا ده چې د قرآن سیاق او سباق ته ګوره قالت نملتون ګوره ویل یوې ښځې یا ایها النمل ادخلو جمع ده ای نملاتو نو ډېرې ښځې ټولې نملون و اسد خو د یو سړي نوم یې هغه نور خو اسدان نه وي که نه ګوره ادخلو مساکنکم جمع ده ټول سوړو ته ننوځئ ښه ټولې نملې وي په یو کلي کې داسې کېږي چې 100 ښځې او د ټولو د نملې نوم وي داسې چېرته کېږي خو یوه به نمله تروري بله به وسنپري تروري لکه د دې نه بله به بیربل بابی نو ټولو له څنګه وایي چې یا ایها النملو ای ټولو نملانو چې ټولې نملانې دي ادخلو شیرخان خو چې مړ شوی او هند کې خو یو سړی و که نه 200 شیرخانه خو نه مساکنکم دریم دا لا یحتمنکم سلیمانو چې چیتم نه کې سلیمان علیه السلام خپل لاندې انسان چیتېږي که میږي چیتېږي میږي چیتېږي داسې یو عاقل به ووایي چې لښکر د باچا و نور انسانان خپل لاندې چیت کړي موږ چې دلته ولاړو او دلته د یو صدر اعظم لښکر را رواني تاسو چېرته لیدلي چې د پوځیانو انسانان خپل لاندې چیت پیت کړي نه میږي خپل لاندې چیتېږي دا بې عقله چې ورته ناست دي دغه لالاګان چې ورته ناست دي دا څه بې عقله خلک ورته ناست دي او دا الله پاک د فرعون په باره کې فرمایي فاستخف قومه فاطاعوه دې فرعون بې وقوف ومندلو خپل قوم د جهان احمق ومندلو خپل قوم چې الله ښه بې وقوف قوم خو راغلی فاطاعوه الله و ټولو اطاعت وکړو دې هم ښه وخیران لیدلي یې چې څه وایي دبلې ورله خوځوئ نملتون یوه ښځه وه دبله ورله وخوځوئ سبب وایي چې الله چې وایي چې وما محمد الا رسول نه دی محمد صلی الله علیه رسول دی دا هغه محمد دی چې کجورۍ کې ما سره ترجمه کوله هغه رسول دی د عربو زمونږ هغه پیغمبر نه دی نو بیا به ورسره څه ووایه د محمد په نوم باڼه کې خلک شته که نشته جناب مفتي صاحب د محمد په نوم خلک شته که نشته لقد ارسلنا نوحا الى قومه وابراهيم اذ قال لقومه اذ ابراهيم په نوم ډېر خلک شته که نشته و دا غ ابراهيم علیه السلام نه ښیي دا غ ابراهيم ماما ښیي چې زموږ مقتدي و هغه ښیي نو دا خو د ټول قرآن فاسد دا عقل مني چېرته
ولا د اسد په نوم یو سړی دی نو د نملتونو په نوم یوه ښځه وه د ابراهیم په نوم هم ډېر سړي دي اوس دا قرآن کې صورت ابراهیم راغلی دا کوم ابراهیم ښیي باړه کې چې د هغه ابراهیم دی د هغې صورت دی او که نه د ابراهیم خلیل الله دی دومره بې وقوف خلک دی ته ناست دي بېتاب صاحب دا سره کم خلک او د باندې اوس هم دغه کوي خلک خو فخر په یو شخصیت باندې وکړي چې یو کارنامه لري یو قهرماني لري یو علمیت لري یو پوهه لري دا څه چې دا نملتون له اوس ښځه وایي او هدهد له سړی وایي او دا ټول ولا سرونه خوځي چې واو بس دا رښتیا هم ده چې بس دې ته جواب نه ورکړې ښه ده فخیر من اجابته السکوت الله دې درته هدایت وکړي الله هم په صحیح لار روان کړه